सबको देखने आ जाती मुबारक, सबको 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 देखने आ जाती मुबारक, आ जाती मुबारक, आ जाती मुबारक। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तू है तो मैं हूँ ए मेरे वतन, तू मेरी चाहत तू मेरी लगन, मैं तेरे होने से आ जाते हूँ, तू मेरा गुलशन तू मेरा चमन, तू ही मेरा दिल मेरी जान है, तू है तो तुझसे मेरी शान है, रहेगा इंशाअल्लाह तू आबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको 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 देखने आ जाती मुबारक, सबको 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 देखने आ जाती मुबारक। तोहफा है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन 14 अगस्त او زمونږ د مسلمانانو خاص کر د پاکستان د دې لپاره ډېر د خوشحالۍ او د ازادۍ ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ په جی پی ایس نمبر 2 ګولو شاه کې د 14 اگست د حوالې سره یو پروګرام کړی دی. د پروګرام آغاز کوو د قرآن مجید د أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, काई है कसम काई है बाहुदा, सुने दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़ दिल दिल की आवाज़। पाकिस्तान पाकिस्तान हर दिल की आवाज़ दिल दिल की आवाज़। पाकिस्तान पाकिस्तान। اسمهم الحسنى والله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض المعز السميع البصير الحكم العدل اللطيف
خبير. نن د 14 اگست ورځ ده. په 14 اگست 1947 کې پاکستان آزاد شو. 1947 نه مخکې پاکستان، انډیا، بنگلاديش دا ټول یو ځای اوسېدل. په 16 سنچري کې په دې کې د برطانیې انګریزانو د ایسټ انډیا په نوم د تجارت په غرض په برصغیر کې یو کمپني کولاو کړه چې یاره اوس موږ په دوی باندې حکومت کولی شو. نو هغه قابض شو او په برصغیر کې خپل حکومت یې جوړ کړو، خپل جماعت یو پارټي جوړ کړو او هغې پلیټ فارم نه موږ د خپل حقوقو مفاداتو د دې لپاره یو آواز اوچت کړو. نو په 1885 کې دوی نیشنل کانګرس په نوم باندې یو پارټي جوړ کړه. مسلمانانو ته دا محسوسه شوه چې یاره دا پارټي خو صرف د هندوانو پارټي شوه، پر یو خپل جماعت جوړ کړو، یو خپله پارټي جوړ کړو او چې په هغې کې صرف او صرف د مسلمانانو دپاره آواز اوچتېږي. نو په دې غرض سره دوی په 1906 په 1906 کې د آل انډیا مسلم لیگ په نوم باندې یو پارټي جوړه کړه. په 1913 کې قائد اعظم محمد علي جناح هم شمولیت اختیار کو په آل انډیا مسلم لیگ پارټي کې. 1930 کې آل آباد په مقام باندې علامه محمد اقبال په خپل صدارتي خطبه کې مسلمانانو ته ووی یو دو قومي نظریه ورته پیش کړه او هغه دا محسوسه کړه ویلي ده او دی ووی چې په برصغیر کې دوه غټ قومونه اوسیږي چې یو مسلم بل هندو او د دواړو مذهب چینج دی، بدل دی، د دواړو کلچرز بدل دي، د دواړو رسم رواجونه دا ټول بدل دي او دوی هیڅ چېرې هم یو ځای نشي پاتې کېدی په یو ملک کې. مخکې کانګرس پارټۍ دا دعوې کولې چې موږ به د هندوانو د مفاداتو سره سره به موږ به د مسلمانانو د مفادات او د حقوق په باره کې به هم خبرې کوو. خو چونکې چې هغوی په اقتدار کې راله د هغې نه وروسته بیا صرف او صرف د هندوانو په باره کې خبرې کولې، د هغوی د حقوقو خبرې کولې او په مسلمانانو الټه ظلم شروع کړو. په مسلمانانو باندې په تعلیمي لحاظ هغوی محرومه کړه. اردو تعلیم ختم کو د تعلیم نه او په هغې کې الټه هندي تعلیم پکې راوستو. نور ظلم په 23 مارچ 1940 کې بیا په لاهور کې منټو پارک کې پای کې یو قرارداد مسلمانانو پیش کو. په 1945 کې بیا یو الیکشن وشو. په دغه ټیم کې بیا د مسلم لیگ پارټۍ یو سټرانګ پوزیشن او هغوی په بار اکثریت سره سیټونه وګټل او په 22 صوبو کې خپل حکومت یې جوړ کړو. مسلمانان دغه حکومت کو خو د دې سره سره د خپل د ځان له وطن دپاره جدوجهد هم کو. اگست 1947 کې پاکستان آزاد شو چې پاکستان کې کم اکثریت د هندوانو پاکستان کې هغوی انډیا ته هجرت غوښتل. نو هغوی انډیا ته هجرت وکړو چې په انډیا کې کم مسلمانانو په زیات اکثریت سره نو هغوی پاکستان ته هجرت کول غوښتل، پاکستان ته راله. خو د هندوانو په دغه ټیم کې هغه غوسه نه یخېده او هغه خپل ظلم دغه جاري ساتو. نو څومره هم چې مسلمانانو پاکستان ته هجرت کو په هغوی باندې قتل عام شروع کو او مسلمانان قتل کړه. زما د ټولو خبرو مقصد دا دی چې پاکستان مونږ ته داسې په اسانه نه دی میلاو شوی دی. د دې دپاره زموږ مشرانو قربانیانې ورکړي دي. په دې کې مسلمانانو جانی او مالی نقصانونه شوي دي. نو مونږ له پکار دي چې مونږ د دې ډېر زیات احترام قدر کوو او مونږ د دې د ترقۍ دپاره کار وکړو. مشرانو مونږ ته پاکستان آزاد کو او بقایه اوس زمونږ کار دی چې مونږ د دې د ترقۍ او په دنیا کې د دې یو نوم روښانه کړو. د دې لپاره مونږ کار وکړو. څو پورې چې دا پاکستان آزاد وي نو یوازې 14 اګست زمونږ دپاره د ازادۍ ورځ نه ده، زمونږ دپاره هره ورځ د ازادۍ ورځ ده. You are the future of Pakistan. Now it upon you how to make it develop. Wassalam, Pakistan. فسر مو فاصله کا اسمان دے وطن مونږ ای ګلنا ګلستان دے وطن مونږ ای ګلنا ګلستان دے وطن. Amor aru
बार सर्दे अंगूर केले, पल मीठे मीठे हवा और बादल, चांद और तारे, बारिश का पानी, फल फूल सारे, सबको बनाया मेरे खुदा ने, हर एक जाने हर एक माने। है जवां जीत है तेरा निशान, है जवां मंजिल है आसमां, है जवां जोश तेरी पहचान, है जवां है तू ही पाकिस्तान, जब तक है जान में जान तू जोश को रख जवां, है जवां। इस गुलशन की फजाए फाक है मिट्टी फाक हवाए, फाक वतन है पाकिस्तान, फाक वतन है पाकिस्तान, फाक है पानी फाक घटाए, फाक है पानी फाक घटाए, फाक है पर्वत और मैदान, फाक वतन है पाकिस्तान, फाक वतन है पाकिस्तान। सबको देखने आ जाती मुबारक, सबको देखने आ जाती मुबारक, उड़ न सकी बस पर बैठी सीट न मिली, ड्राइवर बोला आओ मेरे पास, तितली बोली चल बदमाश। है जवां जीत है तेरा निशान, है जवां मंजिल है आसमां, पर जम पहचान हमारे, इससे आजमत आन हमारे, ये परचम पहचान हमारे, इससे आजमत आन हमारे, कुर्बा इस पर जान हमारे, हम सब की खुशियों का दगारा, परचम सब सफेद हमारा, परचम सब सफेद हमारा। इरफान साहब په تفصیل سره خبره وکړله. نن زمونږه دغه غونډېدل دا د پاکستان د جشن ازادۍ صرف په دې 14 اګست باندې به مونږ پاکستانیان نه یو، بلکې ټول عمر ټول ژوند چې کوم دی دا به زمونږ د پاکستان په خدمت کې تیریږي، او انشاءالله تعالی مونږ به د خپل ملک خدمت کوو که نه کوو به که نه، د خپل ملک حفاظت به کوو که نه، د ملک د حفاظت دپاره به ځان قربانول ته تیار یو که نه. نو دا خبرې به بیټه صرف او صرف په زباني نه وي ښه، چې مونږ دلته کې لاس ود کړو او چغه وو او نه، بلکې د زړه نه به مونږ دا فیصله کوو چې مونږ به د خپل ملک سره داسې مینه کوو څنګه چې مونږ د خپل ځان سره کوو. خپل ځان هر چا ته ګراني که نه، نو دغه شعر به مونږ ځان ته د خپل ملک هم ودرو چې دا ملک آبادي خو مونږ او تاسو به یو، که دا ملک نه و نو بیا به زمونږ او تاسو څه حیثیت وي د غلامانو. ښه بیټه، نو د ملک حفاظت او د ملک خیال ساتل چې کوم دی دا مونږ په عام ژوند کې هم کولی شو. تاسو به وایئ چې څنګه که نه، څومره چې سرکاري ادارې دي، څومره چې سرکاري املاک دي، سرکاري څیزونه دي، د دې به مونږ خیال ساتو. ښه بیټه، دغه زمونږ پاکستانیت دی چې مونږ به د خپل ملک خدمت جذبه لرو. ښه، او اوس تاسو اعلان اورئ بیټه، د زمین ګل مشر ورور سید ګل او زمونږ د پی ټي سي کمیټۍ چیرمین منهاج ګل د هغوی د طرف نه د دې موقع په مناسبت سره د سکول د ماشومانو د بهترۍ دپاره هغوی دواړو د 3000 روپو اعلان کوي. د څومره د سکول د بهترۍ د سکول د ګلو شاه GPS نمبر 2 ګلو شاه دپاره منهاج ګل او سید ګل چې کوم دی 3000 روپو اعلان کړی. پاکستان जो कैद में थे सारे परिंदे,
पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे मीनार बना, एक सोच पे मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो।